د وړو حواله سره دا د چې خیبر پښتونخوا حکومت دا ټیم 35 ارب روپۍ چې دغه په وړو باندې سبسډي ورکړي په خلکو ته ارزان وړه ورکړي تر اوسه پورې تقریبا 1290 روپۍ باندې 20 کېجی اټا موږ ورکوله د سبا نه باغه 1600 روپۍ ته لاړ شي غنم موږ ورکول 5000 میټریک ټن پر ډے دا سبزی اړه د پاره هغه بنن 6500 میټریک ټن ته لاړ شي چې لږ د مارکیټ موږ کنټرول کوو دین علاوه د خیبر پښتونخوا ضرورت چې دي د فاډا سمیت هغه 50 लाख میټریک ټن سالانه دي 13 लाख میټریک ټن چې دي هغه د خپل پیداوار دي او 12 लाख میټریک ټن وړ چې دي هغه یا موږ د صوبونو اخلو ترو پاس کو یا موږ ترو پاس کو امپورټ کوو نو دا غي لپاره د موږ سټریټجی د موږ غنم موږ سرهشته نورم زموږ 65000 ټن راورسېدل په کراچي پورت باندې راغلي نو دا سنشته چې خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم ذمہ ده غنه غافل له خو باقي دا منیج کول د نورو صوبو سره خبره کول دا د وفاقي حکومت کار دی امپورټ هغه کوي ټول اختیارات د غو سره دي نو د صوبې چې څومره وسایل هغه مخبل خلکو ته ورکو او ارزان وړه کنټرول ریټ باندې مخبل خلکو ته ورکو روان دي دین علاوه څه خلک راځي هغه په فود ګودامونو باندې چاپی ما پیره کې دا غو د صرف دا وایم چې لاول مو په خېټه پورې خخته تړلې چې کله د موږ وفاقي حکومتو مهنګایي اول نه او تاسو په انټرنیشنل مارکیټس ریټس ډالر دغه سره انفلیشن شو هغه انټرنیشنل دغه سره لګ ډیره دغه نن سبا چې کوم حالات دي زه خو دا ته چې عام سړي ته وړه سمې راګي د نورو صوبو حالات وګورم د زما په صوبه کې خو دا سنشتا سمره چې بدګي بیا په باندې یو بل څه د کوېشن ستا کوېشن دغه ډایرکټ جواب در کومه اسانو مې دا بیا وې دایږي دا سمګلینګ کی په بارډر خو نه ناس ډیفنس منسټری دا بارډر خو کنټرول کوي زما ولای سره تعلق نشته ماته حواله کا بیا زه مورم خو چې زه د یو شي مور نه په ما باندې بلیم سره لګي زه هم بلیم گیم پرې دی کینه په یو ټیبل باندې زما فندز راکې زما پیسې راکې چې زه خپل خلکو لوړم والم زه خپل خلکو له ډیولپمنټل کارونو مور کوم زه خپل پولیس ریډیم دا کیپاسټي انهانس کوم بیلډ اپ کوم دا ما تر کې دا ما حق ته چې دینه بغیر به څه کوم یا امپورټ باندې یو آیټم په 10 روپے راشي نو زه به څنګه الته 75 روپے په خلکو خرڅوم خو خامخا پای چې کوم کرای راغله او چې څومره په اخراجات راغلي هغه وبکی اتوماتیک کو هغه 10 روپے شي په 15 روپے خرڅي بیٹیک د ذمہ واري ما او چې په 10 روپے باندې یو شی راشي نو هغه بیٹیکل ته په 12 روپے خامخا خرڅي کې دکاندار هغه خرچه بیا پیسې ګټیم